بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. سورة قصص شروع. واقعات موسیٰ علیہ السلام و تفصیلی. ابتدانا منگویلو صورت کے تسلی دا او تحزیز دے فی التبلیغ پاسا دا مسئلہ ارسوا تکلیفنا مشقتنا کمیلاویگی نو یواز اطاعت ندی موسیٰ علیہ السلام تهم تکلیفنا میلاوشیو. ابتدانا چکلا موسیٰ علیہ السلام پیدا شو فرعون دا طرفنا ظلم و بربریتو واڑے وجل موسیٰ علیہ السلام صندوق کے واچ ولے شو او دریاب تو غرز ولے شو لال دا فرعون دلبار تو رسید. اللہ رب العزت حفاظتوں کو دخل کو پزرونوں کے داغا مینا محبت پیدا کو واپس بیا خپل مور ته راورسو. کله چې بیا ځوانۍ ته ورسید مټو کې طاقت راغی. یو وخت کې ښار ته داخل شو نو په هغې کې جګړه وه د یو دوو تنو. موسی علیہ السلام د هغه یو مرسته چې کوله نو یو سوکې هغه بل له ورکو نو چې څنګه سوکې ورکو جو هغه راپرېوت او مړ شو. موسی علیہ السلام وی یا الله تا چې مالا طاقت را کړلی انعام دې کړلی ما باندې نو زه د مجرم د پاره چرته ملاتړ به نه جوړېږم. په سباله بیا هغه سړی و چې د هغه سره د بل یو قبطي جګړه وه. موسی علیہ السلام بیا هغه سړی دفع کاو لیکن د بنی اسرائیلی دا خیالو کو چې دا کسو نن زمان امبر دی او مال یو سوک را کوي نو خبره وکړه او د هغې د وجې نه د موسی علیہ السلام پرونی واقعہ خلقو ته پته ولګېده. خبرې شروع شوې چې د موسی علیہ السلام څه بندوبست کول غواړي. یو سړی پسې راغی رجلو وروستو راځي بعضې وایي دا رجل مؤمنو د موسی علیہ السلام خیرخواو وی خلق ستا دپاره مشورې کوي چې تا قتل کی نو ته د دې ملک نه اوځه. موسی علیہ السلام لاړ مدین ته په دغه لار روان شو مدین ته ورسید. هلته کې خلک لګیا دي خپل څاروي اوبه کوي. یو دوه جنکۍ دي هغه خپل څاروي منع کوي. موسی علیہ السلام ته تپوس کوي هغه وایي موږ په خپله باندې طاقت نشتی پلار یو بوډا دی څاروي وسنه اوبه کوو چې کله دا خلک خپل څاروي اوبه کي لاړ شي دا کمې اوبه چې پاتې شي زموږ څاروي وڅکي. موسی علیہ السلام والا اوبه راوویستې او د هغې څاروي اوبه کړه. هغې زر کور ته لاړل. د هغه ځای نه یوه تنه پکې راغله او ووی چې موسی علیہ السلام ته آواز وکړو چې ته زما پلار تا ته آواز کوي تا بلی. موسی علیہ السلام ورسره لاړ. خبره ښکاره شوه خبره وشوه تسلی ولا هغه ورکړه چې ته د ظالم قوم د ظالمانو نه تا نجات وموندو دلته کې د هغې وس دس نه رسي. خبره چې ښکاره شوه نو یو تنه پکې وایي یا ای زمونږ پلاره
دې ځان سره په مزدورۍ باندې په نوکرۍ باندې ونیسه، اجرت باندې ونیسه. اجرت باندې هغه سړی پکاري چې طاقتوري امانتداري، نو دا دواړه صفتونه په ده کې شتي. پلار یې خبره باندې پوه شو، وی چې ته به ستا سره یو جرګه یو مشوره کوم، که تا ما سره وخت تیر کړو او ما ته معلوم کړې چې ته د کمې قبیلې سړی، نو ستا سره به بیا زه نکاح وکم. د بعضې علماو خیال دغسې دی. او که 10 کاله دې بیا تیر کړو نو بیا ستا خوښه ده. 8 کاله د هغې خبره او د ورپسې د 10 د پوره کولو خبره دا مخې ته وکړی شوه. علما په دې کې مختلف خبرې کوي، وروستو څه بعضې خبرې انشاءالله که وشي. موسی علیه السلام ورسره خبره ومنله او هلته کې پاتې شو او هغه 10 کاله یې تیر کړو او د هغه ځای نه بیا را روان شو. خپل کور والی هم ځان سره کړي را روان دی، خپل کلي ته خپل ملک ته راځي. په لاره کې خبره مخې ته راغله، لار ګډه وډه شوې ده، شپه تیاره ده، یخه ده، بارانی ده. کور کې کور والو ته وایي تکلیف هم دی، یخ دی. نو هغه وایي یې لرې نه وورې محسوس کو چې زه به لاړ شم د هغه ځای نه څه سکروټې به راوړم، څه اور به راوړم چې تاسو ورته ځان ګرم کوي. چې کله هغه ځای ته ورسېد نو هلته کې آواز ورته وشو، ای یا موسی انی انا الله رب العالمین، چې زه الله یم رب العالمین یم. خبره د پیغمبرۍ وشوه او ورته وی 2 معجزې ورکړی شوې او بیا وی لاړ شه فرعون ته او هغه ته مسله بیان کا. منځ کې خبره پکې ادام راغله. موسی علیه السلام وی د هغې خو په ما باندې یو بدل دی. دویمه خبره، زما سره ملګری ملاتړ پکار دی. نو زما ورور هارون علیه السلام هغه زما سره په دې کې ملګری کې. الله رب العزت وی زه دغه موږ شوه. هغه ځای نه راغله فرعون دلبار ته، فرعون ته دعوت ورکو. د هغې نه وروستو بیا بعضې خبرې مخې ته راغلی د جادو وغیره د مقابلې، او بیا وروستو د فرعون د تباهۍ اسباب د هغې تذکره راځي. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین. دا هغه جنکو پلار ابرز ویلی شیو. مشهور دا ده چې دا شعیب علیه السلامو. ناغه ورته وی انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین، یقینا زه غواړم چې په نکاح درکم تعالی یو د دې 2 لوڼو نه چې دا دي. دا 2 لوڼه دي، په دې کې یو تعالی په نکاح باندې درکم. نو دا نکاح کول نه و، ولې په داسې طریقې باندې نکاح نه کېږي. په 2 کې یو ستا په نکاح باندې شوه، داسې نه کېږي. بلکې هغه متعین کې چې دا یوه زموږ مخکینی مولیانو به دا خبر هم کوله، اوس هم بازي کوي. دا پلان کوي چې دا پلان کې لور ده، په دې نوم باندې شریکه دې کور کې بله نشتی. دا تعالی په نکاح شرعي محمدي باندې درکړې ده، تا په خپل نکاح کې قبوله کړله. دغسې الفاظ به ویل کېده. مطلب متعین کولې ضروري دي. متعین نه په دې کور کې 10 تنه دي، یوه ستا په نکاح باندې شوه نو دې باندې نکاح نه کېږي. 2 تنه دي په کور کې، یوه ستا په نکاح باندې شوه نو دا نه کېږي نکاح.
نکاح کې تعین ضروری دی نو دیتا ویل کېږي مشوره چې زما دا خیال لې د خپل کلی نه ووته مصیبتونو باندې دې ستا راورسېدې زما وس دا خیال لې چې ستا سره زه احسان وکم نو یو دا دی چې تعالی ستا کور آباد کم زما دا دوه لوڼه دي په دې کې به زه یوه تعالی په نکاح باندې درکم خو شرط پکې دا دی علی ان تاجرنی 8 حجج چې ته ما سره مزدوری کې 8 کاله به مزدوری وکې ځان له به څه ګټه وټه وکې مهر به ځان له تیار کې خرچ خوراک به ځان له تیار کې بیا اخواته فإن اتممت 10 که تا 10 پوره کړو فمن عندک نو دا به ستا د طرف نه نو دې کې وایي دا مشوره وه د هغه سره او په دې باندې دا پکار هم داسې وي چې وکتی شي چې دا سړی د کم قبیلې دی چې دی د رشتې قابل دی او که نه دی بعضې خلک صرف پیسو ته وګوري هغه ولا چرته تحفې ډالۍ راوړي نو تحفې ډالۍ به د سوی چرته په دې دور کې 2,000 روپو چرته تحفه ډالۍ وي هغه به ورله ورکړي نو د ده هر سبب بس هغه طرف ته واوړي نو خپل د کور کشره لوري که خوري دا هغه په مصیبت کې گرفتاره کی هغه په مصیبت کې اخته کی ولې ژوند خو وسره بیا هغه تېروي دغه لږ وخت کې د هغه سره تیر کړي لږ وخت یې د هغه کتل دی هغه وله خوشامده کړله ډېر پیرې داسې کېږي د ښکته علاقونه خلک راشي تله راتلی تحفې ډالۍ ورکولی کېږي په دې کې پکې هغه وینا وکړي او دی ورسره رشته وکړي اخواته د هغې نور تفصیلات د هغې نه معلوم دا د کمې قبیلې خلک دی نو وروسته هغه د چا چې ورسره نکاح شوی نو هغه به مصیبت کې اخته کی زندگی وله پدار کی ژوند یې خراب کی نو قتل غواړي نو بعضې علما دا وایي چې هغه علی ان تاجرنی 8 حجج چې ته ما سره 8 کاله تیر کې په دې کې به زه تا وګورم چې ته د رشتې قابل یې که نه یې یو خو زموږ خواوشا کې خلق دی قام قبیلی دی خپل ولی دا یو سدی بل سدی نا خو سړی د زمانې نه پیژني جو پیژنې نه بس د هغه د پنجاب نه سړی راغلی او دلته کې یو ورځ دوی تېر کړه تو سره نکاح کې خبره خلاصه کړي خبره ورانه شي نو دی وایي هلته خو پیژنګلو مخکې نه وه دا خو اولنی ملاقات دی نو په دې کې هغه وایي علی ان تاجرنی 8 حجج 8 کاله به ما سره تیری دلته کې مزدوري به وکې نو زه به تا وګورم د رشتې قابل نو تا سره به رشته وکړم هغې نه اخواته که بیا ته ژوند تیری ما سره پاتې کېږې نو بیا ستا خوښه ده فإن اتممت 10 فمن عندک نو که تا پوره کړه 10 کاله نو دا به ستا د طرف نه وي وما اريد ان اشق عليك او نه غواړم زه چې تا دې تکلیف کې واچوم تا باندې مشقت تکلیف نه راولم مشکلات او ګرانواله تا باندې نه راولم خبره مې وکړه ستا خوښه ده ستجدني ان شاء الله من الصالحين خامخا اوبو مې ته مال راکه الله غواړي د صالحانو نه قال ذلك بيني وبينك موسی علیہ السلام وی دا سما استا په منځ کې خبره شوه ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي کم یو د دې دوه نیټونه چې ما پوره کړم فلا عدوان علي نو بیا به زیاتې نه یا ملامتیا به نه ما باندې والله على ما نقول وکیل
او الله په هغه څه باندې چې موږ ووایو کارساز دی. الله په دې باندې کارساز دی. دویمه خبره، بعضې وایي هغه وخت کې دا خبره جایز به په دې طریقې باندې هغه عادیانو کې چې په دې طریقې باندې سړی نکاح کوي. علی ان تاجرنی 8 حجج، چې 8 کاله به ته زما سره تیری، دا به ستا مهري د ښځې دپاره د نکاح کې. نو دا په هغه دور کې جایز و. بیا زمونږ د په دې دور کې نکاح کول په دې کې مهر ضروري دی. بغیر د مهر نه نکاح نه کیږي. ها، بغیر د ذکر د نکاح د مهر نه نکاح کیږي. په هغه وخت کې تذکره ونشي خیر دی، لیکن چې وایي مهر به پکې نه وي نو دا نکاح نه کیږي. دا یوازې خصوصیت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. رستو سورت احزاب کې برازي الله رب العزت وایي که یوه زنانه راشي او هغه تا ته ځان در بخي، ان وهبت نفسها للنبي، خپل ځان پیغمبر ته بخي چې زه نکاح کې مهر وغیره نه غواړم، ما خپل ځان خپل مهر هر څه تا ته در بخلی، نو خالصة لک من دون المؤمنین، دا حکم خالص تا د پاره دی، مؤمنانو د پاره نه دی. دا د امت د پاره نه دی، دا صرف د پیغمبر د پاره دی. دارنګه یو خبره بل کیږي، هغه ته عدل بدل وي. یو طرف نه هم جنې ورکول کیږي، بل طرف نه هم جنې ورکول کیږي. او پدې کې دا کول کیږي چې د دې مہر داغي او هغه دا د یو بل په مہر کې لاړه، نو دا ناجایز دی. شریعت کې دیتا شغار وئی، اردو کې وتا وټه سټه وئی، او په پښتو کې وتا عدل بدل وئی. نو دغه کې چې کله په دغه طریقې باندې ورکول د جنۍ نکاح کولی، نو په دغه طریقې باندې دا ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړله، نهى عن الشغار. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عدل بدل نه منع کړله. په دې کې ډېر پیر داسې خبره ورانیږي. یو عدل بدل په دې طریقې باندې چې یو طرف ته جنۍ ورکړې شوه، د هغې مهر مقرر کړی شو، خبره خلاصه شوه. اوس هغې وایي زمونږ دا رشته دومره خوښه شوې ده چې موږ اوس په دې کې ستاسو د طرف نه هم جنۍ غوښتل غواړو، اول هم جنۍ ورکي او د هغې ځان له مهر مقرر کړی شي، نو دا جایز دي. اگر چې په ظاهر کې خو ښکاري چې دلته کې دې طرف نه هم جنۍ تلله، هغه طرف نه هم جنۍ راغله، عدل بدل خو شو په ظاهر کې. لیکن عدل بدل په دې طریقې باندې چې مهر د یو بل په دغه کې لاړ شي او مہر پکې نه، دا جنۍ ورکړی شو هغو له هغه طرف نه جنۍ ورکړی شي، دی له مہر به پکې نه، د یو بل په مهر کې جنکۍ لاړې، نو دغه ناجایز دي. دغه شریعت د هغې نه منع کوي، داسې به نه کولی کېږي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا ویلی شوي دي چې تاسو په مہر کې زیاتې مه کوئ. مہر کې زیاتې دې ته وایي چې مخامخ چې کم سړی دی د چا سره چې نکاح کولی کېږي، نو د هغه د حد نه زیات شي او هغه د هغې طاقت نه لري. یو سړی طاقت لري، څومره لرلی شي. په دې دور کې یو سړی د 500 تولو سرو زرو طاقت لري، کوي دی. د 100 تولو طاقت لري، کوي دی. د جریبونو د سمکو طاقت لري، مار کې ورکوي دی. لیکن چې کله هغه مخامخ سړی هغه طاقت نه لري، هغه طاقت لري د یوې تولې کالي او دی پرېږدي 15 تولې او 6 تولې، 10 تولې، 12 تولې او 20 تولې، نو دا د هغه سره زیاتی دی. د دغې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړله، په دغه طریقې باندې مه کوئ. شریعت د دې نه منع کوي. څومره چې د هغه وس دی طاقت دی، کم نه کم مهر
شریعت کې 10 درهم دي، 10 شرعي دراهم. د فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح چې شوی نو هغې کې چې کوم مهر د مهر فاطمی ورته وایي نو هغه تقریبا 1.5 کیلو سپین زرو، تقریبا لږ زیات. نو دومره چې وس د هغې حساب وکړي په دې دور کې نو د هغې نه به زیات نه زیات چېرته جوړېږي 2.5 لاکھ روپۍ به جوړې شي، خواوشا کې دغسې جوړېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې کسار غالبا خبره شوې وه د ټولو نه زیات مهر د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د هغې نکاح نجاشي اصحم ابن بابري هغه کړو او مهر یې د خپل طرف نه ورکړو. نو هغه بادشاه کولی شو د ټولو نه زیات مهر هغه 4,000 درهم و، نو هغه کولی شو. نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې بیبیانې وې د هغې مهرونه کم وو او کم چې خپلې لوڼې ورکړې وې نو د هغې مهرونه هم کم وو. نو کم نه کم مهر شریعت کې هغه 10 د شرعي دراهم دي، د هغې نه زیات چې دی نو حد نشتی. لیکن خلک خبره کوي وخت ته ګوره ډانګ وهه، موقع ته ګوره. هلته کې مخامخ سړی هغه د سود قابل دی، د هغې 10 نه به زیات ږدي، کم از کم دغه 10 درهمه چې دي د دې نه به کم نه وي. زمونږ مذهب دا دی. امام شافعي رحمت الله علیه وایي نه د دې نه کم هم ایښودی شي، که یو سړی 1 درهم 2 ږدي په مهر کې نو هم صحیح ده. موږ وایو نه کم نه کم مهر چې دی نو هغه 10 شرعي دراهم دي، د هغې نه به کم نه وي، زیات هغه د وس مناسب څوک څومره ایښودی شي څومره کولی شي هغه دې کوي. دلته کې پکې خلک پکې بیا بعضې خبرې نورې کوي، وایي څوک وایي 7 تولې کېدی، ولې بیا پسې چې 9 کېږي نو بیا پسې زکات راځي او زکات چې راځي نه هغه په 1 توله پسې هم وس راځي. ولې دا 1 توله سره زر دا د هغې 2.5 تولې سپینو زرو نه د هغې قیمت زیات دی. نو چې زیات دی نو 2.5 تولې باندې سپین زرو باندې زکات لازمیږي، نو په 1 توله باندې به هم زکات لازمیږي. دا نه چې 7 تولې کېدی 7 تولې نه چې زکات پې نه وي. دا د خلکو خبرې دي مشهورې کړي دي. یو ښځه داسې ده یو سړی داسې دی چې د هغه سره 7 تولې سره زر دي خو بل ورسره څه شی نشتی، نقد ورسره نشتی، مالی تجارت ورسره نشتی او سپین زر ورسره نشتی. نو بیا ټیک ده د هغه حساب کتاب هغه به د سرو نه کېږي. لیکن چې نور ورسره صحیح یا ورسره سپین زر دي یا ورسره نقد مال دی یا ورسره مالی تجارت دی د سرو زرو سره، نو بیا به د دې حساب د سپینو زرو نه کېږي. 2.5 تولې سپین زر چې د چا سره وي نو هغه باندې زکات لازم دی، زکات به ورکوي. باندې به بس کو. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. وی شعیب علیہ السلام وی انی اريد یقینا ز غواړم ان انكحك چې زه دې په نکاح باندې ترګم تعالی را احدى ابنتي هاتين یو د دې 2 جنکونه چې د خپل لونو نه چې دادي علی ان تاجرنی 8 حجج په دې شرط باندې چې تو ما سره اجرت کې مزدوری بکې 8 حجج اتکالا ما سره مزدوری کې اتکالا فین اتممت 10 نکتا پورک لس کالا فمن عندک نو دا بستا د طرف نه وما اريد ان شق عليك او نه غواړم زه دا چې تنګي دی را ولم مشکلات دی را ولم پتا باندې ستجدنی ان شاء الله من الصالحین خامغا وبموی تمال راک الله غواړي د صالحانو نه. قال ذلك بيني وبينك موسی علیہ السلام ته دغه لوست چوشو دا زما استاب منځ کې شو. ایمل اجلین قضیتو کم یو د 2 نیټونه چې ما پورا کو فلا عدوان علی نو نه به زیاته ما باندې نه به ملامتیا ما باندې والله علی ما نقول وکیل. الله پاس باندې چې منګه او کار ساز دے. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي.
اللهم